سوال دا غې نم ډېر وي روزان او دا اراده دې وکړي چې که خیر 1 کروڑ پیرې به په زندګۍ کې زه درود شریف چې کوم دی نو پوره کومه. زموږ د ملګرو کې داسې ملګري شته چې هغې د 1.5 کروڑ نه اړولي دي. نو دا چې څوک همت کوي که نه موږ داسې دا شمار ډېر ښکاري او چې سړی شمار کوي. دلته زموږ د کلي کې زما یو مرید دی نو هغه ما ته وایي چې ته د ورځې څو پیرې درود شریف وایې. مې ستا په دې کې څه کار دی؟ مې بعضې خبرې څوک چاته نه کوي خبره باندې پوه شوې. ما زما پرېږده خو تکړه شه شابه ته وایه هله ته وایه خبره پوه شوې. دلته یو کلیوال یو کس دی ما د روژې خبره کړې وه د یو نفلي روژه وه نو هغه مونږ په هغه ورځ روژه ونیوله چې روژه مو ونیوه د ژمي روژې خو خیراتي کاري. نو هغه ما له مخې راغی ما ته وایي ستا روژه ده نو ما ورته داسې ټوکې مونږ خو پې نور ورګرمو مړه بس یار دلته مانځله به راته اوس نو مانځله نه راځي. وی ما وایي چې په مولیانو کې دا سم سړی دی هسې ډوک پوک چنګوي وایي هغه سره خو ما ټوکې وکړې که نه مونږ خو پې نور ورګرمو سړی تللی وای نه نو هغه چې کوم دی نو بس اوس مانځل هم دلته نه راځي. یو د جمعې مانځله به راته او د جمعې مانځل هم دلته نه مونږ پې تاسو ورګرمو چې تاسو پې ورګرم شي نو مونږ ته هم پکې څه میلاو شي که نه یاره خبره پوه شوې. الله دې موږ ته عمل نصیب کړي. دا ملګري تپوس کړی دی چې یو سړی د خپلې مور د طرف نه د روژې فدیه ورکوي. لکه مور یې وفات شوي په هغې باندې روژې پاتې نو فدیه به یې ورکوي. نو دا خپلې خور له ورکولی شي که نه شي ورکولی؟ نه دا اصل کې دا فدیه اصل کې د مور ده نو د لور باندې چې کوم دی نو دا نه کېږي. ښه دا ملګري تپوس کړی چې د ماسپښین اولني 4 سنت د سړي نه پاتې شي او بیا وروستو فرض وشي د فرض نه پس به دا 4 رکعاته اول کوي که 2 رکعاته به ورکوي. دواړه صحیح دي خو بهتره دا ده چې دا اول 2 رکعاته وکړي دا په خپل ځای دي دا په دې فرضو پسې دي او دغه 4 سنتو خو وخت اسیم تیر شوی دی نو هغه که لږ نور وروستو شي نو څه نقصان پکې نشته. یو ځل نبي علیه صلات وسلام د ماسپښین سنت وروستو کور کې کول نو غالبا ام سلمه رضی الله عنها ته تپوس وکړو چې دا څه دي؟ وایي چې دا ما د ماسپښین هغه سنت اولني نه وکړي هله نه پاتې شوي نو هغه اوس کوم. نو د دې نه دا معلومه شوه چې د ماسپښین هغه 2 رکعاته سنت چې په فرض هغې کړي او دا 4 پاتې وي دا یې وروسته وکړو. بهتره داسې ده نور کېږي چې څنګه دې وکړه که 4 دې مخکې وکړه هم کېږي او که 2 دې مخکې وکړه هم کېږي. ښه دا یو ملګری دی زمونږ علي خان استاد هغه مخکې ټلیفون هم کړی و د هغه د لور د زړه اپریشن دی د زړه د اخلاص او ته دعا وکړي خدای ته کامیابي نصیب کړي کامل صحت نصیب کړي ته پې رحم وکړي د دوی د خوشحالو دپاره جوړه کړي. صلی الله دا ملګري تپوس کړی ډېر عجیبه چې څوک بیعت وکړي نو هغه ته حضرت صاحب وایي چې غټه غوښه به نه خورې. غټه غوښه خوړلو کې څه ممانعات نشته چې حرامه نه وي. حلاله غوښه غټه غوښه د میخې غوښې ته وایي د غوا غوښې ته وایي او د اوښ غوښې ته وایي. خیر دی ما باندې چې کوم دی د چیري غوښه خورئ تاسو که د سنډا خورئ او که د میخې خورئ دا نشته دا خبره. دا یو بله خبره ده خلک نیمګړې خبره واوري که نه تاسو ټول یخي یې ودرې خو څوک نشته. هغه ملا تقریر کو
نو چې تقریر یې کوو ماسخوتن کې نو دا خلک یو سړی ورته وده شوی و نو هغه د مسواک ډېر تعریف وکړو چې مسواک کې ډېر دا فایدې دي دا فایدې دي دغه په خوب کې واورېده وده و که نه ساري خلکو ته وی بیګا ملا صاحب تقریر کوي چې په بکواس کې ډېرې غټې فایدې دي مسواک نه بکواس جوړ کړو نو دا تاسو نیمګړې خبره واورئ نو بیا هغه په ذهن کې موقع ناستی چې یاره بعضې خبرې کتاب النساء کې هم راغلي د زنانو نه یوازې بوډېګانو دا نه ته مې نیا ویلې وه دا خبره که نیا دې کومه ده کوم دی نو مدینې یونیورسټۍ فاضله ده خبره پوه شوې خو ستا نیا ده که نه نو د دې وجې نه غټه غوښه خوړلو کې ممانعت نشته البته بهتره دا ده چې سړی په ځان برداشت کولی شي نو اعلی قسم خوراک دی نه کوي لږ متوسط خوراک دی کوي ځان دې ډېر نه مړوي د دې سپېږمو پورې لږ کم خوراک دی کوي دې خوراک ته اشتها پاتې او دې دوه څلور نوڼۍ خوړی شي او بیا هم بس کي نو دا دونه ده چې په دې کې د صحت هم فایدې دي ریاضت هم پکې راځي دا هم پکې کېږي چې یاره سړی په شواروز کې یو ځل خوراک کوي یا په شواروز کې دوه ځله خوراک کوي چې دته دا ریاضت وغیره د باطن هغه صفایي کېږي نو ډېر خوراک مقصد دی چې ډېر خوراک دی نه کوي کم خوراک دی کوي زمونږ په دې بزرګانو کې داسې نیکان خلک تیر شوی دی چې هغوی په ټول شواروز کې قاسم نانوتوي صاحب په ټول شواروز کې 3 بادام خوړل 3 دانې بادام خو چې کوم دی نو زمونږ د 2 غاښو لاندې راشي کرپ کروپ او بیا پکې څه نه او هغه په ټول شواروز کې 3 بادام خوړل مطلب دا دی چې دغه مقام ته ځان رسې نو خوراک کم کا دې ته ضرورت نه چې غټه غوښه مه خوري د سنډا د میخې غوښه د سنډا خوري دې کې هېڅ ممانعت چې کوم دی نو نشته دی نبي علیه الصلاة والسلام د چیلي غوښه خوړلې د ګډې خوړلې د ګډې خوړلې د چیلۍ غوښه خوړلې د غوا غوښه هم خوړلې د غوا غوښه او میخې په عربو کې شته نه اوس که د دې نه تا بوتله نو دا خبره ده خو هلته کې میخې عام طور نه نو چې غوا نو دا غوا د میخې ترور لور ده که نه بل څوک خو نه ده خو هغې سره رشته ده او زمونږ په وطن کې خو هسې بغیر د میخې نه چې په پنجاب کې ښه زړه شي او د قصاب د نیا همزولی شي نو بس بیا یې راولي د هلاله کې بهرحال دا خبرې نشته ځانه خبرې مه جوړوئ د مړي شرعي دیت څومره اوس شرعي دیت 10,000 درهمه دی دیت دې ته وایي چې سړي نه په خطا باندې مړی وشي هغې نو هغه باندې دیت لازم دی دیت به ورکوي د مړي نو هغې نه 10,000 درهمه جوړېږي 10,000 درهمه اوس دې وخت کې ما حساب کتاب پې نه دی کړی چې 10,000 درهمه نه څه جوړېږي خو د 200 درهمو نه 2.50 تولې چاندي جوړېږي په دغه تناسب سره تقریبا هر څوک تعلیم یافته د حساب کتاب پې کول غواړي دې وخت کې اوس په حساب کتاب زه نشم کولی وخت پې تېرېږي خو دغه 35-40 لاک روپۍ لګ بګ دا به خواوشا جوړېږي د هغې نه اوس د چاندۍ قیمت هم معلومول غواړي چاندي قیمت په څو باندې چاندۍ قیمت هم به ځای نه ودرېږي کله روان یې 1800 ته ورسي کله 1900 ته کله 1700 ته کله 1950 ته نو دا به د هغه وخت مطابق بیا سړی حساب کتاب کوي د حساب کتاب یې دونه ګران نه دی که کم اړو بل په دې خبره زما پوی نم شوي نو بل وخت راشئ زه به چې کوم دی حساب کتاب دله بیا وکړم انشاءالله 34 لاک روپۍ جوړېږي دی په حساب کړئ 34 لاک روپۍ ما په توکل وي چې 35-40 لاک روپۍ به جوړېږي که نه نو 34 لاک روپۍ دا دیت جوړېږي ښه د ماسپښین د 4 سنتو او فرضو منځ کې نفل او کېږي که بالفرض یو سړی راشي ښه خو اتصال دی چې سړی 4 رکعته سنت وکړي او بیا فرض وکړي خو که کله داسې وخت راغی چې دې جومات ته راغی سنت یې کور کړي موږ په کار دا چې سنت کور سړی کوي دا بهتره طریقه ده سنت طریقه دا ده او بیا دې جومات ته راشي او جمع ته وخت شته جمع لا ولاړه نه ده نو به دې وخت شته ده لکه 3 منټه پاتې دي به 2 رکعتو نفل کې وتړي کېږي بلکل دا ملګري څه تپوسونه کړي دي چې څه بیماری دي روحاني د هغې
علامات او نشانۍ او د هغې علاج. یو دا ویلي چې ریا او د هغې علاج. ریا د زړه سره تعلق ساتي. یو عمل سړی کوي نو ده ته په خپله پته لګي چې یاره دا په دې کې زما نیت څه دی. که ریا پکې راله بالفرض نو استغفار دی وایي، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم دی وایي. غرور او تکبر دا موږ ټولو کې شته دی. خبره پوه شوې چې په ګاډي کې کېناستې دا لاندې خلک به درته سړي زامن هم نه ښکاري. خیال کې مراله. او که نوې جامې دې واغوستې، زه هم کله کله دې جوبې ته ښکته پورته وګورم چې هلکه دا خو چا نوې راوړې ده. خیال کې مې راځي چې دا خلک راته ګوري که نه ګوري راته. دا موږ ټول کمزور یو. خبره پوه شوې تیاره کې هر سړی یریږي خو څوک الوي او څوک نه وي. دا خبزبرګ سړی دی چې دی وایي چې ما کې دا بیماري دا کمزوري موجود دي. دا غرور او تکبر نوې کپړې موږ واغوندو ځان ته ښکته به راګورو. تاسو خیال ته راځي ښه آبادي مو وکړه چې میلمه مو راشي موږ وایي چې دا میلمه هم دی آبادۍ ته لږ برابره وګوري چې زما دا حجره مو ویني، زما دا کور مو ویني. دلته یو مالدار سړی دی په دې یو ځای کې خلک پېژني نو نوم یې ځکه نه علم نوم یې ښه هم د خبره هم د غیبت جوړېږي. مالدار سړی دی نو هغه په کور کې کور یې سیلینګ یې کړی و سو که نه نور څه ډیکوریشن موکریشن یې کړی و. نو مونږ هغه ځای ته بل څه کار له تلي وو. وی تاسو راځئ زما کور وویني. ما خو کور ډېر ښکلی کړ. نو چې مونږ کور ته بوت نو یقینا چې دا ټایلونه او ماربل یو سو بل سو ډېر زیات یې هغه کور باندې تاوان کړی. نو ما دا خو مبارک شه ډېر دې ښه کړي خو آخرت هغه قبر د آخرت هغه کور لري څه کړي دي که نه دي کړي. بس سړی غلی شو. مې هغې له څه وکړه دا خو که جومپړه ده هم به پکې وخت تېرېږي. هغې له وکړه چې هلته کې بل څه نشته دی، ماران دي لړمانان دي، هلته خو بو دی، هغلته ځان بچ کول غواړي. نو دا ښه سړی دی. لویي تکبر دا ټول موږ کې الله دې موږ وساتي. د دنیا نه بې رغبتي، د دې ټولو خبرو هر وخت د الله بیان، د دې ټولو خبرو علاج په دې یوه وظیفه کې دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سار ماښام سلسل پیری او خپل عام وظایف چې کوم دي هغه او مراقبه کول. مراقبه ماسخوتن کینه سر ښکته که یاره نن مې دا عمل وکړه دا عمل وکړه دا عمل وکړه، په دې کې مې ریا وه، په دې کې مې تکبر و، په دې کې وه، په دې کې نه وه. دا خبرې دا ځان ته رامخې ته که کوه نو که څه نه و نو الحمدلله شکر دی خدایه سبا به د دې نه هم ښکلې ورځ تېروم. او که اوسه پکې استغفار ووایه، توبه وباسه، خدای بیا به نه کومه. او دا وظیفه ډېره کم از کم 200 پیرې کوئ. الله پاک به د دنیا د آخر خیر نصیب کړي. او دا کوم ملګري چې دغه سوالات لیکلي دا تقریبا موږ ټولو کې څه نه څه یو ذره موجود دي. چا کې به پاو وي، چا کې به کیلو وي، چا کې به چې کوم دی 2 کیلو وي. خو شته دی، ریا هم راکې شته، تکبر هم راکې شته. الله دې ته موږ بچ کړي. په خبره پوه شوې قسم قسم سوچونه فکرونه د بل مسلمان د خیر خبره دا زموږ په ذهن کې نه بل ته د شر رسولو. دا ملګري د ماسک سره لمونځ کېږي او کېږي دا عذر دی د بیمارۍ وجه ده. بغیر ضرورت نه به ماسک نه په خوله کوي ځکه چې خوله پټول دا په مانځه کې مکروه دي. لکه سړی څادر په سر کي که نه داسې څادر داسې په سر کي او دا خوله پرې داسې پټوي، دا ناجایز دي، دا مکروه دي. البته دا اوس د عذر وجه ده. ډاکټر وایي چې یاره ما دغه دی څه شی دی کرونا را روانه ده او دغه ده او بس پلانې ځای کې کرونا باندې سړی مړ شو، دا چلو شو هغه چلو شو. په کرونا کې مړ کېږي او که نه مړ کېږي خو په یو نیټه به مړ کېږي. نو خیر دی ډاکټر وایي چې یاره ماسک په اچوئ نو خیر دی د مانځه په ټایم کې واچوه. که زیات دغه دي چې د مکروه نه هم بچ شم د مانځه په وخت کې لر کړه، د مانځه په وخت کې لر کړه. زه 2-3 پیرې ډاکټرانو نه تلم په هغه وخت کې مکرو دغه اچولی دی، دغه ماسک ایک شی دی اما موسم چې د په جیب کې پروت دی زوړ شوی دی او دغه دی دا بیا مې اوسه پورې ماسک نه دی اچولی. نو ښه ده ماسک خو هسې هم د ګرد و غبار نه، خو د مانځه کې چې کوم دی ضرورت نه وي نو ما اچوه او چې ضرورت وي نو واچوه.
دا ملګري ګیره کې د ډیزاین جوړولو باره کې شری ګیره کې ډیزاین نشته، دا په ګیره پورې خندا ده، دا ګیره پرې ښودل واجب دي، او دا په ګیره پورې چې کومه دی نو خندا کول دي چې ته نخرې پیښې جوړې. پیغمبر علیه السلام وایي اعفوا اللحا واقصوا الشوارب، تاسو دا ګیرې اوږدې کوي او دا بریتان کټ کوي. اوس موږ مسلمانان الټه روان یو، بریتان یې اوږده کړي دي او ګیرې مو خریلي دي. ګیره به کم از کم یو موټی پکاري چې د دې زنې نه لاندې ستا د ویښتو اوږدوالی هغه یو موټی وي، یو موټی داسې دې بل طرف ته به ونیسې، داسې دې طرف ته چې یو موټی وي. که د دې نه اخوا دې خوا پکې ته نخرې جوړې، یا د سعودیانو په شانتې دلته نه هم راوخرې دلته هم راوخرې دې کې زونډی پرېږدې که نه، یا په دې ځای کې مچ کښېنې. بعضې خلکو دا برېت مې خرې دې ځای کې سوي مچ ناست دی، یا پې توره دانه راختلې ده، خبره باندې پوه شوې. یا په دې ځای کې چې کوم دی نو پوټی غوندې دا په ګیره پورې خندا ده، توهین دی، دا واجب دی، سنت نه دی. ګورې په د پیغمبر په سنت د سنتو توهین کفر دی، نو په ګیره کې ډیزاین جوړول دا خو خرطوب نه غټه خبره بله نشته دی. پوه شوې. دا زمونږ کتابونه موږ تاسو دا واخلئ، دا راغلي زمونږ دا کتابونه بیا مخکې چې راغلي وو هغه ختم شو، ملګرو واغستل، هغې کې د دې ګیرې پوره تفصیل موجود دی. دنیا نه ورانېږي، بې شماره پیسې مو خرچ کړي، 150 روپۍ باندې کتاب دی، دغلته لکه راوباسئ ولې څوک کتابه که چېرته څوک یې والي او وی ګوري. ډېرو ملګرو مخکې نه اخیستي دي، چا چې اخیستي دي هغوی ته به یې فایده په خپله معلومه شوي. نو په ګیره کې ډیزاین یې میزان یې نشته دی، ګیره و ساده. البته د ګیرې ډیزاین دا دی چې ځان سره ګومنځ ساته، کله کله یې ګومنځوه چې هسې بو د نه جوړېږي، چې سر دې هم ببري او ګیره دې هم ببرئ او لا سرتور هم پکې خلک وایي دا لیونی دی، هغه روغي. خو موږ سرتور سره د شوي یو که نه، نو داسې مه کوئ، سرتور سره مه ګرځئ او ګیره کې ګومنځ کوئ، ګیره کې ګیره غوړوئ. رسول الله مبارک به ګیره غوړوله، سر ویښته نبي اسلام غټ پرېښودلي وو، هغه سر ویښته به نبي علیه صلات وسلام غوړول، منځ کې به یې لار چې کوم دی نو وښکله، او بیا به یې د هغې د پاسه کپړه اچولې وه، بیا به یې پې ټوپۍ په سر کړې، بیا به یې پټکې په سر کړی و. نو دا ده چې نور ډیزاینونه میزونونه په شریعت کې دا ناروا دي په ګیره کې. ښه یو کس د بل سره په نیمه باندې د نیمې څاروی ده، د دې د جواز طریقه ماته نه ده معلومه. دغه طریقه ده چې زما څاروی دی، تاله مې درکړه، تاله به کرایه درکوم، په کرایه باندې به ساتې، په دیاړۍ باندې یا په مثلا د میاشتو په مزدورۍ باندې. دغه طریقې ده. څاروی به د یو سړي د دوو نه. ښه ده زمونږ دا طارق مولانا صاحب والده صاحب بیمار ده، دعا ورته وکړي چې الله صحت کامله عاجله نصیب کړي، ته پرې رحم وکړي. الٰه العالمین د دې د دعاګانو دپاره یې جوړه کړي، د دې د خوشحالۍ دپاره ته پرې رحم. صلی الله. Number 1. دا ملګري تپوس کړی چې زموږ یو ملګری دی د کینسر، هغې د وجې نه ډاکټر چې کوم دی واپس کړی دی. د دې مطلب دا چې د هغه علاج نه کېږي، خدای مړي ژوندي کولی شي. دعا ورته وکړي الٰه العالمین ته صحت نصیب کړي، خپلې لاړې ادارو کې د خپلو بچو د خوشحالۍ دپاره جوړ کړي، د هر قسم مصیبتونو، روحاني جسماني مرضونو، بیمارونو د ټولو حفاظت نصیب کړي. دا خبرې تیره اجتماع مو شوه، دې کې ډېر ملګري به داسې وو چې هغوی به اجتماع ته نه حاضر شوي، او خیر دی او عذر و رکاوټو داسې چې باران مسلسل ورېده، نو ډېر نږدې ملګرو هغوی وي موږ په دې وجه باندې رانغلو چې یاره موږ وایو چې د ناستې پاستې ځای باندې دا خبره ټیک وه، خو دا کار ښه و چې لایو چلېدله. نو ډېرو ملګرو هغوی بیا ښه کمنټس کړي وو چې مونږ وکتله، ډېر خوشحاله شو چې سره د دې دونه سخت تکلیف او د باران نه هغه اجتماع الله پاک ډېر د شپې دا ملګري داسې فکرمند وو. دا زمونږ عمران حاجي صاحب راته ملګري راته خبره کوله، زه خو کور ته ترې لاړم، یو ساعت پس به راپاسې با به راووت چې دا څنګه چل دی.
بیا وی درې څلور پیرې چې راوخیست بیا را پرېوت په خټو کې. دا ډېر ملګري فکرمند و چې دا به څه کېږي. او زه چې کور ته لاړم نو سه الحمد قلهو مې ووي خدایه ما وی چې ستا په څه رضا ده ستا څه فیصله ده خدایه موږ پرې راضي یو. که دې باران کې زمونږ خیر وي او دا ستا فیصله خو فیصله ستا ده د بل چا خو نه ده نو خدایه باران دی. او که باران دی کې نه خیر زمونږ چې کوم دی په شین اسمان کې او په باران کې نه نو خدای اسمان شین کې. خبره باندې پوه شوې. خو د الله د طرف نه خیر او حکمت په دې کې چې دا بارانو ګنې که دا باران نه وي دا اجتماع به درې چنده کېدی. دا چې څومره خلک راغلی و د هغې درې چنده خلک به راته. بل زما وروڼو یو خبره ته بله کومه چې دا څومره کتابچې تاسو نه موږ دا وړې وړې درکوو که نه د ذکر ده نو د دې په آخر کې یو څو خبرې ما لیکلي دي د غټو کتابونو مې راغونډې کړي تاسو هغه هم نه ګورئ. همیشه زه دا وایم چې تاسو لږ غوندې هغه ګورئ لږ په غور یې ګورئ لږ په معنا یې ځان پوهوئ لږ په مطلب یې ځان پوهوئ. که په هغې ته په خپله نه پوهېږې چې ما له اردو نه راځي نو بل چا ته ووایه وی دا راته وایه تعلیم یافته کس وګوره خپل امام صاحب ته ووایه دا راته وایه چې د دې مطلب څه دی. هغې کې د مرشد فرایض او د مرشد علامات مرشد چې مونږ ته پیر وایو د پیر علامات چې پیر علامات به صحیح لکه مثال په طور اوله خبره ده چې دی به عالمي. دویمه خبره دا چې د ناسته پاسته به د سنتو مطابق وي. پیغمبر ته نه جوړېږي د پیر ده خو د عامو خلکو په نسبت باندې. بله علامه به دی چې د ده په مجلس کې به ډېرو خلکو ته فایده رسي. د دې پیر په مجلس کې به ډېرو خلکو ته او د ده په مریدانو کې به سات په سات اضافه راځي کمی به پکې نه راځي. دا علامات تیسې ما خو دوه درې ووي خو تاسو دغه ګورئ. او دا چې د دې مرید فرایض څه دي د مرید څه فرایض دي دی به څه کوي. دی به صرف چې کوم دی نو خوراک ته ناست دي ډوډۍ ته به ناست دي چې کور ته لاړ شي کور نخبې به را چاپېري که نه د ده هم څه فرایض شته نه د ده هم څه فرایض دي د باندې هم چې کوم دی څه خبرې شته. هغه تېره ورځ چې کوم دی نو اعزاز الحق صاحب په دې تقریر کې یو ډېره عجیبه خبره وویله. ته به وایې ګینې دا ورته ما ویلي وو خبره باندې پوه شوې. وی چې پخوا به د مریدانو پیران ساتل د مریدانو به پیران ساتل. اوس پیران لګي مریدان ساتي. اوس پیران لګي مریدان ساتي. یعنی هر مرید دا تمه کوي چې یاره د پیر نه په څه طریقه وانه وکړمه. دا خو سم د سرو زرو مرغۍ ده او د سرو په ډیري ناست دی خو نورو ته پته شته نه چې هغه ځان له چې د پولۍ پړک ته ناست دی. خبره باندې پوه د ملا سړي سره به د کوم ځای نه مال دولت تجارت دی نه کوي منډۍ د ده نشته ټرکونه د ده نه چلیږي جایداد د ده نشته خو بیا هم تینا دا مریدان تمه کوي داسې غلي غلي غوندې ګوري که چېرته. خبره باندې پوه شوې. دا مه کوئ ښه دا مه کوئ. تاسو کوشش وکئ د خانقاه سره تعاون او امداد کوئ. ما سره مه کوئ. د خانقاه سره تعاون او امداد کوئ. د خانقاه داسې په ټوکو نه چلیږي لکه څنګه چې جومات دی مدرسه ده سکول دی کالج دی ته خپل یو بچي باندې څونه خرچونه کې. دا خانقاه هم چې کوم دی چلیږي دې کې لوښي لګي په دې کې چای لګي په دې کې پۍ لګي په دې کې چې کوم دی چینی لګي دې کې چې کومه دی د ماهانه اجتماع چې په هغې کې چې کوم دی نو بلا شی مېلمانۍ 200-300 کسان هغې له د ډوډۍ انتظام کېږي. نو دا څه د اسمان نه تیارې نه را پرېوځي. نو هغه اعزاز الحق صاحب ډېره زبردسته خبره وکړه. پخوا به چې کوم دی مریدان لګېدل پیران به ساتل پیران لګي مریدان ساتي. الله دې موږ ته عمل نصیب کړي. دعا وکړي ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین څومره ملګري راغلي هر قدم یې په تله نیکۍ کې واجب په هر قدم یې ګناه معاف کړي درجات عالیه نصیب کړي. الله دلته کې تا موږ د خپل رضا په خاطر را جمع کړي یو. الہ العالمین د دنیا د آخر خوشحالي د دوی زموږ ټولو نصیب کړي. دغسې مو د نبی رسان د جنډې لاندې را جمع کړي د عرش معلی د سوري لاندې را جمع کړي جنت الفردوس کې مراجمه کې. الله
ټول حاجات هم پوره کړي. څومره مردگان د چا شوي ټولو مغفرت کاملات عامه نصیب وګرځې. څومره بیماران دي دا چې کوم چا وویې که چا نم دی ویلي اله العالمینه کورونو کې دي اسپتالونو کې دي سخت بیماران دي لږ بیماران دي خدای د ټولو روحاني جسمانی ظاهري باطني مرضونه او بیماری ختمې کړي. اله العالمین زمونږ نه رضا شي زمونږ دا یو بل سره ناسته پاسته د مینه محبت خدای د خپل رضا سبب وګرځي او دا د دواړو جهانو د نجات ذریعه وګرځي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.